یو کس وایي چې زما خواهشات بالکل ختم شي، ګرم خوراکونه ډېر حد ته زیات دي او د خواهشات ډېر زیات وي، هغه علاج ډېر اسانه کیږي، ټیم د هغې کم وي. د نرانو خواهشات چې کله کم شي، لومبی د دې اصلي خواهشات چې کله کمیږي دی ته وایي. هغې تشخیص کم سړی کولی شي، نو د دې ټولو علاج کیږي، ښه بهترین علاج کیږي. زیات شي د هغې سره د انسان خواهشات مکمل طور وسوځي، لکه سړی هم کم وي او د هغې باوجود وایي زما خواهشات بالکل نشته. په دې کې ډېرې زنانه هم داسې دي چې د هغې خواهشات هم ډېر زیات کم دي. لاسونه پې میږي میږي کېږي او د خوب په سر چې کېني تلې سوځېږي. کوم سړی داسې ناامیدی وي چې بالکل لکه ما ډېرې میډیسین خوړلي خو زه په ځان سره نه پوهېږم. دی دې راشي بالکل زموږ دلته په سواړۍ بونیر کې، که هغه زنانه وي که هغه نارینه وي. دوستانو د دې علایم، د دې اسباب، د دې علاج، د دې خوراک، د دې غذا، د دې پرهیز به انشاءالله تعالی حکیم محمد عزیز نقشبندي ستاسو په خدمت کې وړاندې کوي. ورسره به یو وړوکې غوندې نسخه هم ستاسو خدمت کې حکیم محمد عزیز نقشبندي دارالحکمت شاپي دواخانې نه حاضر ما د مینې خلوص نه ډکې پرزونې او سلامونه مې ومنئ. دوستانو داسې خلک شته چې هغې عمر هم کم وي او د هغې باوجود وایي زموږ خواهشات بالکل نشته، او په دې کې ډېرې زنانه هم داسې دي چې د هغې خواهشات هم ډېر زیات کم وي. اکثر خاوندان شکونه به هم کوي، خو دا پته نه وي چې کله د زنانه مزاج بدل شي، د هغې جسم یخ شي، د هغې د وینې سرکولیشن کمزوری شي، نو د هغې د خواهشاتو کموالی محسوسیږي. دوستانو د دې علایم، د دې اسباب، د دې علاج، د دې خوراک، د دې غذا، د دې پرهیز به انشاءالله تعالی حکیم محمد عزیز نقشبندي ستاسو په خدمت کې وړاندې کوي. ورسره به یو وړوکې غوندې نسخه هم ستاسو خدمت کې وړاندې کوي، که څوک جوړولی شي نو استعمال کړي. دوستانو د دې بېشماره علایم دي او بېشماره اسباب دي. د نرانو خواهشات چې کله کم شي، لومبی د دې اصلي خواهشات چې کله کمیږي دی ته وایي اعصابي مزاج. چې کله د انسان جسم یخ شي، که هغه زنانه وي که هغه نارینه وي، د هغې جسم چې کله یخ شي، د وینې سرکولیشن کمزوری شي، او ځای خاص ته وینه په صحیح حالات کې نه راځي، نو د هغې خواهشات کم شي. بل د نارینه خواهشات چې کله کمیږي، دا په څه وجوهاتو کمیږي؟ اکثر یخ خوراکونه کوي، خوش خوراکونه استعمالوي، د هغه سره د هغه خواهشات کمیږي. او په دویم نمبر د هغه خواهشات ولې کمیږي؟ چې هغې اکثر داسې خلک موږ لیدلي چې هغې لومبی د ټیم مسله وي او هغې د ټیم د بړاوېدو دپاره مختلف قسم میډیسن استعمالوي. چرته ویګرا ګولې استعمال کړي، چرته ویګا ګولې استعمال کړي، چرته پیډیګرا استعمال کړي، چرته ماجورونه استعمال کړي، چرته بل څه استعمال کړي، خو د ټیم ټیبل دوايانو سره د هغې هغه گزاره کیږي، خو چې کله دوايانې ختم شي، د هغې خواهشات مکمل طور ډیمیج شي. دوستانو چې کله د اعصابي پن د وجوهاتو نه د چا خواهشات کم شي، د هغې علاج ډېر اسانه کیږي. جسم یخ وي، جسم ولا ګرم کا، تحریک ولا ورکا، نو خپله ټیکیږي. چې کله د ویګا، ویګرا او د داسې مختلف قسم اقسامو معجوناتو او ګولو ارضي دوانو سره انسان خراب شوی، نو د هغې علاج هم بیا مشکل وي. په دریم قسم باندې نارینه اله خرابېږي چې کله د ګرم خوراکونه ډېر حد ته زیات کړي او د خواهشات ډېر زیات وي، او په دې کې هم د پرهیز ونه کوي او باقاعده ګرم خوراکونه استعمالوي. نو د دې مثال داسې وي لکه څنګه چې په بجلۍ باندې ولټیج زیات شي. د بجلۍ ولټیج چې کم ساینسدانان ښیي، نو زموږ په پاکستان کې وایي چې 220 چې کم دا بجلي برابره بجلي ده. چې کله بجلی کمیږي، نو ولټیج کمیږي، بیا انسان ته علاج اسانه ده، د هغې معمولی ولټیج زیات کړي نو ټیک شي. خو چې کله ولټیج زیات شي، د هغې سره د انسان خواهشات مکمل طور وسوځي، لکه څنګه چې بجلی زیاته شي او د بجلی د زیاتوالي سره د انسان لکه بلب وسوځي، دغه شان د انسان خواهشات هم وسوځي. نو د دې وجوهاتو نه چې د کله چا خواهشات د ګرمۍ د وجوهاتو نه سوځېدلي، هغه خلک مختلف ډاکټرانو حکیمانو ته چې کله لاړ شي، هغې ته نورې هم ګرمې دوایانې ورکوي. ګرمې دوایانې ورته ورکوي او د ګرمو میډیسنو سره هغې نور هم خرابېږي. ګرم د مالش طلا وله ورکوي، ګرمې دوایانې ورته ورکوي، هغې سره هغه نور خرابېږي. چې کله کم سړی په نبض نه پوهېږي، چې کم سړی د مریض تشخیص نشي کولی، نبض باندې نه پوهېږي، هغه لا علاج نه ده پکار. نو هغه مریض نور هم خراب شي، مختلف ګرمې میډیسنې وخوري، هغه مخکې د ګرمۍ نه خراب شوی، خو چې کله ګرمې میډیسنې وخوري نور هم خراب شي.
نو دوستانو د دې ټول علاج تا خو چې څوک تشخیص کولای شي، چې صحیح تشخیص کم سړی کولای شي، نو د دې ټولو علاج کیږي، ښه بهترین علاج کیږي. او چې کم سړی داسې نا امیدي وي چې بالکل لکه ما ډېر میډیسن خوړلي خو زه په ځان سره نه پوهېږم، دې راشي بالکل زموږ دلته په سواړۍ بونیر کې بیت الحکمت شافعي دواخانه اینډ هسپتال او زمونږ سره د داخلي سیستم هر څه شته ده، موږ بالکل باقاعده بیډو ته ورکولی شو. او چې کوم سړی واده کړی وي او وایي چې زه واده کړی یم د ځان سره د خپل ټبر راولي، باقاعده کمره هر څه ورته ورکوو، میډیسن ورته ورکوو چې دی دلته وګڼي چې یاره واقعي زه ټیک شوم او ما په ځان کې څه احساس وکړه، نو بیا دې لاړ شي. او زنانه هم هغه زنانه چې کله هغه اعصابي پند وجوهاتونه دا مسائل پکې راغلي، نو دا هغه ډېر ښکلی او بهترین علاج دا خو ارزي نه، 2 میاشتې 2 نیمې میاشتې موږ ته میډیسن ورکوو، الحمدلله زنانه بالکل ټیک ټاک کیږي. او د دې لپاره ارزي میډیسن یې دوستانو نه وي پکار. او هغه کسان چې د اعصابي پند وجوهاتونه لکه د جسم یخ شوي، لاسونه خپې میږي میږي کیږي او د خپو په سر چې کینې تلې سوځېږي او د خپو تلې سوځي، نو دی پوه شي چې دا اعصابي پند ده یا عضلاتي پند ده. نو دی دا ګرم خوراک پکار ده، د ګرم خوراک سره د دې د وینې سرکولیشن مکمل برابرېږي، دا مریض ټیک کیږي. چې کم د ګرمۍ د وجوهاتو نه هغه بیا ګرم خوراک نه ده پکار، دا د بغیر د حکیم مستند حکیم چې کم هغه بالکل حکیم وي او هغه په نبض باندې پوهېږي چې هغه کله نبض وښي، نو هغه به ورته وایي چې پتا کې خشکي ده، پتا کې ګرمي ده، پتا کې تری ده، ته به دا خوراک کوې، دا به نه کوې. دوستانو د دې لپاره اکثر موږ ته خلک کالونه کوي د سعودي عرب او د بار ملکو په پاکستان کې داسې نږدې په پنډیا په پنجاب کې داسې خلک ناست حکیم صاحب زه به تعالی خپله بیماري وم او ما ملکونه لټولي دي، علاجونه مې کړي دي، خو زما علاج نه کیږي او ته ماته یو پرچې باندې دوا نیولېږه او راولېږه چې زه والم. دوستانو دا په پرچیانو باندې دا علاجونه نه کیږي، موږ وایو نسخه نیمه ښې وي او مسلمان د استعمال کې که ټیک شو ټیک شو که نه، زموږ دواخانې ته به راځي او موږ ته بیا دی به خپله وګوري چې یاره دومره میډیسن ته ما ته راکړم، دې کې ما کم ما به طلا جوړوله، ما به معجون جوړو، ما به دې کې شربت ځانه جوړو، سپوب به مې جوړو، د معدې علاج به مې کوو، سب مې کول. دا خو باقي ښې ډېرې میډیسنې دي او د دې مکمل په علاج باندې ټیم لګېږي، نو هغه کسان چې نږدې راشي بیا ورته پته لګي. دوستانو د نسخې په طرف باندې راځم چې کوم سړی جوړولی شي، نو هغه به زمونږ ویډیو چاته خیر واوروي. دغه نسخه کشتا شنګرب تولا او کشتا سیملپار چیماشي، کشتا پولاد 24 گرم، لونگ تولا، مغز جایپل 6 ماشي او جلوتری تولا، اکرکرا 6 ماشي، تخم پیاز تولا، کچلا مدبر 1.5 تولا، زعفران 3 ماشي، انبر 3 ماشي. دا به بالکل باریک کی مکمل پودر بکی او بیا با د شهدو پاګه کی با د دینه وړي وړي ګولې جوړی کی د مې د دانې عمره. دوستانو دا هغه چې کومه دا نسخه لږ زهريله ده، ډېر احتیاط به پکې کوئ، دا هر سړی نه جوړولی شي او نه به دا هر سړی استعمالوي. دا د مستند حکیم کار ده چې دا نسخه جوړه کړي او د مې د دانې عمره ګولۍ به دا سهار او ماښام یوه ګولۍ خوري او خو داسې به خوري چې په پی کې به سوچه غوړي او د زیتونو تیل اچي، د هغې سره به دا استعمالوي. او د دین علاوه مختلف مونږه بیا د دې لپاره تیلاګانې د مالش لپاره ورکو، د نبض لپاره، د وینې سرکولیشن کمزوری شوی یا رګونه بلاک شوي، د دې لپاره بیا مونږ مکمل میډیسن ورکو. زمونږ دواخانه په سواړۍ بونیر کې شاپي دواخانه حبیب الله خان مارکیټ نامل بالکل په دې گلی کې دنه د میلې ډاک طرف ته آخري سر کې د چیوالا دکان ته مخامخ شاپي دواخانه او زمونږ هسپتال سواړۍ بونیر شلبانډۍ بایپاس سوری بابا دارالحکمت شاپي دواخانه. د واتس اپ شمیره 0332 50 66 786. څوک چې په اردو پوهیږي د هغې لپاره 0332 50 شپږ 900 د واتس اپ شمیره هم ده او کال په هم کولای شي. او ان شاء الله تعالی کوشش وکوم مزید په هر قسم بیماریانو کې به مونږ تاسو ته د هغې علاج، د هغې اسباب، د هغې علائم، د هغې پرهیز او دا ټول به مونږ تاسو ته ښیو. او ان شاء الله تعالی چې زمونږ د میډیسن استعمال کوي یا زمونږ په خبرو عمل کوي، ان شاء الله تعالی چې ناکامي بنوي او ځینې خلک چې نه ټیک کېږي
یا د شفا نه ملاويږي دا به د الله رضا وي او دوستانو خیره به مونږ ته نه کوي هر سړی ته د یو حکیم نه د یو ډاکټر نه شفا نه ملاويږي انسان خپل کوشش کوي او شفا ورکوونکی الله دا خو ان شاء الله تعالی چې زمونږ دوانو سره به څوک نا امید کیږي نه چې څوک پر غلطیانه ولکې په الله مسپارما ډېر